رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی را ولاړ شي د ثواب په نیت باندې په خپل اهل او عیال باندې خرچه وکړي نو دا هم صدقه ده. نو زما عزتمن ورونو مسلمانانو، څوک چې حلال روزي وګټي او خپل مزدوري وکړي نو بیا را ولاړ شي په دغه پیسو باندې او دی خپل اهل و عیال ته او مور و پلار ته نو په دې باندې یو شی راوړي د ثواب نیت کې وکړي نو دا هم الله جل جلاله دته په صدقه کې ورشماري. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای افضل صدقه ان تشبع کبدا جائعا. و افضل صدقه دا ده جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو سړی را ولاړ شي وږی سړی موړ کې هغه وږی وي دی را ولاړ شي هغه ته خوراک ورکړي هغه موړ کې نو دا په ټولو کې افضل صدقه ده. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو، نو باید موږ تاسې صدقې وکړو، باید موږ تاسې وږي ته ډوډۍ ورکړو، تجې ته اوبه ورکړو او لوڅ ته کپړې ورکړو. نو جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا تر ټولو افضله صدقه دا ده چې یو سړی وږی انسان موړ کړي، دا تر ټولو افضله صدقه ده.